ملنګ دي وي ته وایې چې ټول پښتون دي یو نښې چنګ دي وي زه وایم چې لر او بر دي یو وي څنګ په څنګ دي وي ته وایې چې لویه حویلی دي وي او لنډ دي وي زه وایم دشمن د پښتنو چې وي بدرنګ دي وي ګرانو ملګرو اوس یو داسې ډاکټر ته دعوت ورکوم چې هغه نه یوازې ډېر ښه سرجن دی بلکې د پښتنو د مرض داسې سرجري کوي چې تاسو یې په خپله واورئ ستاسو په درنه استقبال کې محترم ډاکټر سید عالم محسود محترم ملی مشر آفتاب شرپور صاحب سکندر شرپور صاحب مختار باچا صاحب عبدالخامور صاحب ندر زمان صاحب د قومي وطن پارټۍ محترمو مشرانو کشرانو همزولو حیات شرپور صاحب چې کله شهید شوی و زه په سکول کې وم خو هسې د هغې نه چې رعایت کړم تر اوسه پورې په دې ریاست کې چې کوم لیډران خدای جوړ کړي هغه دې ختموي او د ځان نه خپل لیډران جوړوي لکه څنګه چې بسکټ جوړېږي ګلاس جوړېږي موټر جوړېږي دا ریاست لیډرانو د خپل د بره نه جوړوي بیا د دې ریاست لاندې چې کوم د دې کوآپټډ ادارې پارټۍ مشران وغیره دي د دوی هم همغه عادت دوی اصلي مشران د مزه راوړي او نقلي منځته راوړي د ظلم دغه بهیر په د یو اویا کاله کې کم نه شو زیات شو په دې موجوده وخت کې زه صرف مختصر خبره کوم چې که موږ دا ګڼو چې د پښتنو د غمونو د پښتنو د دردونو د تکلیفونو سفر ختم شو یا که موږ دا ګڼو چې ګنې ظالم یا حاکم یا جابر په موږ باندې زړه وسوځېدو دې منې شو دا غلطه ده دا دروغ دي یو ځلې موږ زموږ دا خاوره زموږ دا خلک د سوشلیزم په خلاف میدان جنگ جوړ کړو بیا د دهشتګردۍ په خلاف جوړ کړو اوس بیا جوړول غواړي دا حالات ټیک نه دي چې کله د طالبانو سره خبره کوي او د افغانستان حکومت پکې نه وي دا خبره ټیک نه ده په دې حواله سره زموږ د دیر نه والا تر وزیرستان کشمیر کټ زرمیلنه او بیا لورنۍ پورې چې کوم د دهشتګردو کوم تقسیم شروع دی دا ښه خبره نه ده دا ښه نشانې نه دي دا د یو بل جنګ تیاري ده او بیا د پښتون خاوره د جنګ میدان جوړول غواړي ولې داسې فیک دی که دا د چین او د امریکې پهلواني ده که دا د وسط ایشیا د تیلو ګیس د ذخایرو لار ده په هغې باندې د غټو غټو هاتیانو پهلوانانو قبضه ده وجه که هر څه وي خو پاکستاني ریاست همیشه د کرایه قاتل پاتې شوی دی دې همیشه دا نمونه لوبې کوي او ده ته د جنګ دپاره د پښتون خاوره او پښتون ولس پکار وي د پښتون وینه پکار وي ملي مشر او ټولو سیاسي مشرانو ته دا پاس دی چې دوی دې زموږ د ټول کام رهنمایي وکړي متحد شي او دا خاوره دې د نورو جنګونو نه بچ کړي موږ په خپله خاوره امن غواړو د نورو کامونو سیالي غواړو موږ په خپلو وسایلو اختیار غواړو موږ نور د چا بدماشي نه منو ډېره مننه